تا که د دلیا او د ګرې سیلونه کړي دي زه هم د خیبر د دنګو غرونو شاه زلما یمه تا به مسلمان وینې څټلې وي او څکلې وي وخت فرعون ته وخت موسی جوړ کړی خدایمه تېر سیاستدان خو وکړه بالکل داسې ویر کړو لکه وکړه چې پیدا نه وړله 70 سال 75 سال چې څه شی ته کړي دي یاره ته چې خو نه ودای که نه دکه ټوبیل کړی پیې ته بیا کړی ګنر بیا یي که سکول یې کړی ده ته بیا کړی نو ته د ده ګنر پاره ته لګیا بسم الله الرحمن الرحیم زما ډېرو درنو کتونکو یو ځل بیا د مروت کمیونټي اواز پیج سره مخاطب یو هیله لرو خوشحاله به یو الله مو خوشحال ساته قدرمندو نن به یو څو خبرې کوو او مجبوري مو وګڼله موږ د ګڼ ملګري د ټیم ډېرې علاقو چې ګرځېږو که بازار ده که کوڅه ده که مطلب د ښار ده ډېر د لکي مروت په خاورې باندې ګرځو خو موږ یوه نتیجه نن راباسلې ده د کتونکو سره شیر کوو موږ په دې نتیجې ورسېدلو چې د غریب سړي څوک غمخوار نسته ده دا یو اټله فیصله موږ وکړله چې موږ خصوصا به موږ لکي مروت راواخلو غریب سړی پاته ده کا په دفتر چې دی پاته ده که بل ترقیاتي چارې چې دی غریب ته څوک د انسان په نظر نه ګوري د انسان په نظر کتنو ته تیار نه ده دومره دوږ د سره نسته ده چې آیا د غریب سړی په معاشرې چې حق لري که نه لري ودان کا سړیتوب بوی نه وي خو چې ده چې پیسې یي اول ما نه اونڅه هر سړی قدر کوو و دا دولتمند ده اته ته جای ورکه په کټ حالانکې اسلام دا تقاضا نه کوي چې ته د دومره په درانه نظر باندې ګورې یو غریب سړي ته د بېخي دور توجه نه ورکړه دا معاشرې ته لوی تاوان ده او مطلب دا ده چې دا زما چې وکړه د یو قانون هین دا نه راغلي چې ته غریب ته د انسان په نظر باندې نه ګورې نن موږ فیصله ګورې عزتمندو په دولتمند کوو چې چیرې اعتبار ته ورکوو دولتمند ورکوو دې ته نه ګورو چې آیا دا دولتمند کردار څه شی ده ووټ تقاضا چې راشي ووټ موږ وایو دا پاورفل سړی ده دې سره لوی دولت ده د سړی جمهوریت دا معنی نه ده چې دې دولتمند ته ورکه جمهوریت داسې وایي چې داسې سټیج سړي ته ورکه چې تا خدمت نه خدای ورک نه وي تېر واري مو وکتل دا لکي مروت خلکو ملاقات نسه کوای هر سړی چې لکي مروت چې زمون ده بیا وایي چې ما دې باندې ګیله ده ایم پی ایګانو نه چې موږ ته ملاقات نه کرا نو عزتمندو دا ډېر لوی دوک ورته ورسېده چې اخر دا غریب به څوک رچېږي په معاشرې چې ټیک ته دی خو به تا ته نظر نه کوي دولتمند ته به ګوري خو د غریب هم څه ذمهواریانې دي داسې نه ده چې غریب ذمهواري نسته ده عزتمندو د غریب سړي دومره حیثیت نه څه پاته دا دوک موږ ته اصل چې په دې ورسېده چې دومره حیثیت د غریب نه ده پاته چې د لاس ورکونو ته څوک تیار نه ده چې چیرته مخیر حضرات لګیا دي ټول په سپارښتو باندې بعضې سته دي ځنه کسان لګیا دي ډېر ښه خدمت کوي د قومه هر سړی په اپروچ سیاسي بیس باندې تقسیم لګیا ده یو د سړي که مذهبي پارټۍ دي اول به زه دا ووایم دلته ګوره ویر شیخ الحدیث صاحب لاړ ده خو چې ګورنري خبره راله بیا څوک ګورنر څه موږ سلام ده ورته غریب سړي ته څوک تیار نه ده د لاس ورکونو حد پورې تیار نه ده نو قدرمندو د دې هم معاشرې چې د غریب هم فیصلې داسې دي چې موږ غریبان هم دا غلامي ته تیار دي که نه دی یو واحد حل موږ سره ده هغه موږ تاسو نه تجویز هم په غواړو چې موږ به دا وردي وطنانو ته ښوو چې موږ څومره وس رسېده چې ته غریب پیژنې که نه یوه بله ډېره ضروري خبره یاد اسله دا مشران نه دي د کوم دولتمند سیاسي کسان دي د پیګان ساتلي دغه شي پاره دي یو پی د نامې نشو صرف دې شي پاره دو ساتلای ده چې څوک دفتر ته ورګډېږي بیا دی په درواغ وته یو اوس خان ټلیفون کړی تا خبره کوله او ویله چې څرنګې دا ښه ده که بیا دی وایي چې یاره دا خو دې دا پته کوي حالانکې داسې یي نه بیا چې یا درومي بیا بل راځي او خان دې اوس پته کوله دا ګډ در په دې درواغو باندې تېره کړي نو د دې د غریبو خلکو ذلیلونو دپاره دا سیاست سوري ده غریب سړي مفادو دپاره دا سیاست خصوصا د لکي مروت وال نه ده نو دا غریب څه ریسپانسیبیلیټي دي غریب به موږ پوه کوو د مروت کمیونټي اواز مقصد دا ده چې موږ به حق سره جنګ کوو موږ چا غلامان نه یو موږ بیخي چا نه څه شی نه غواړو خو د غریب سړي ته مخاطب یو غریبه
ته به دا وري ظاهري اول خو دا غلطه غریب وکړي چې سرمایهدار ورته راشي او جنډې ورته چیږي کي او نارې ورته کوي ته به دا انتخاب غلط نه کوې ته به دا ودان سړي ته ووټ بیخي نه ورکوې ازمون 10 سړي ته خو بیا وکړه نه ورکوې چې تېر واري چا سیاست چې عیسا اخیستي یا تا ته خدمت نه کړی دا خو ګناه تا دی اصل چې دا خو په معاشرې ظلم دا موږ خپل کسان په خپله باندې کوو نو دا به موږ یو کلکه خبره وي چې تېر سیاستدان او دا سیاستدان چې دا پیه ګنر نه بغیر بل چاته کار نه کوي دې ته ووټ ورکون ته په دې معاشرې یو جرم ده دا زه یو جرم ګڼم چې د عوامو خیرخوا کوم سړی نه یا ته ووټ ورکې دا د ټولو خلکو په حق دې ډاکه وکړله حالانکې دا تقاضا کوي که پښتو ده که رواج ده که جمهوریت ده که آئین ده که قانون ده چې داسې تکړه سړي ته ووټ ورکړه چې د غریبو غم خواري بیا چې زه غریب یم زه یک سړي ته نه ورکوم چې هغه غریبو غم خواري او ودان ته ورکوم دا مجرم ما کس نه ده دا مجرم به ذات خود زه خپله یم او د ده په نظر چې زه دومره کمزوره یم چې 10 کسانو نه په ګردیال کې چې بغیره چاته د روپۍ کار نه کوي دا وری به دا پته موږ لګوو چې واقعي ته ودان یې خو چا په وجې ته ودان یې تاسو ته به پته وي چې په جازو به کاغذ تر باندې کوټه کېدل اوس در په در ته چینېږي که نه چې لږ ډېر شعور راغی خلک وایي موږ بازاد خود موږ سیاسي نه یو خلک وایي عمران خان تبدیلي نه راوستلی های تا ته څه پته ده عمران خان دا خلته ترکوز کړل میدان یې ته جوړ کړ ټرانسفرنس یې راوستله په 2011 کې نارې ته کولې چې دا ټول به ماته یو سیټ دی بهرحال هغه ته موږ نه درومو خو د غریبانو ګوره که تا په ریلیف چې کار ده که تا په مخیر حضرات دي دا ټول سیاست باره لګیا دي داسې اکه دوکه مه وایه نوره ما چې څومره جج کړل دا ټول سیاست باره بیا هلته الیکشن چې فایده دی مخیر حضراتو نه چاندر کوي دلته چې دوی استعمالوي د بلکل سیاسي بیس باندې استعمالیږي ما زه آرجي ته تللی یم دا ټرسټونه دا ارشه دا سوچ پالیټیشن سره شاته لاسي پسې دې پسې خامخا د پالیټیشن لاسي یو سیاستدان شاته پسې ناست دي بیا ووټ چې فایده ځنې اخلي خو زه د لکي مروت غریبې طبقې ته دا یو سوال کوم چې دا ورې الیکشن ډېر ټف الیکشن ده او ډېر اهمې فیصلې به پکې کېږي تا مستقبل فیصلو یو الیکشن روان ده چې چیرې په چا دولت نه سو خطا او داسې غریبانو ته روباسو چې د تاسې زندگی ورسره جوړه سي او د تاسې علاقې په آباد سي که تا هغه جازو ذهن شوراوه چې دا خان ډېر غټ خان ده ګوره زور خو بجلی لینډ چې ډېر ده پاور دی بیا ته لاس وروي په داسې خانانو باندې او په داسې غریبانو چې دا فیصله صحیح نسي کوای ولې څه غلامان دي چا داسې بهترینه فیصله وکړو خپل ضمیر مطابق چې څوک مو خوښ شي بېشکه چې هر چا دا څوک ورکوي خو چې دا سرمایهدارانه نظام به تاسې ختموو تاسې د یو سبب یو که چیرې دا فیصله مو غلطه وکړله خان قوانین ته مو وکتله دولت ته مو وکتله دا ټول عمر به دا ټوډې ویو لکه تر اوسه مو چې والدي نو انشاءالله هیله لرو چې چیرې به د سیاستدانو او د دې تیر سیاستدان خو وکړه بلکل داسې ویر کړو لکه وکړه چې پیدا نه وړله 70 سال 75 سال چې څه شی ته کړي دي یاره ته چی خو نه ودای که نه د که ټوبیل کړی پیې ته بیا کړی ګنر بیا یي که سکول یې کړی ده ته بیا کړی نو ته د ده ګنر پاره ته لګیا یې د ده پیې پاره ته لګیا یې نظام ټول خراب دغو لاندې طبقې ده چې د دو سره نه ګډېږي 3 کاله ته یو خان ملاقات نسې کوای ته چیک چیک ورسره کېږي ته بیا ووټ ورکوې په داسې زندګي باندې در صاحب شعر ده نو عزتمندو موږ نن د ویډیو مقصد اصل چې دا ده چې مروت کمیونټي اواز د چا غلامان نه دي هره پالټۍ موږ ته قدرمنه ده خو عوام ډېر زیات ورته قدرمن دي نو چې عوامو ته یو سړی لاس ورکولو ته تیار نه ده د هوټ ته تیار ده نو عوامو داسې توړې وکړو چې لکه بلکل تاریخ په تاسې باندې ګواهي چې داسې کسان روباسو چې چا ګمان چې نه بیا ته ګوره تا چارې کېږي که نه کېږي نو قدرمنو دا څو خبرې وړلې نو موږ دا یو حق ګاڼه چې عوامو سره دا خبرې شیر کو او چیرې د چا په دې جنډو په کیسو دا خانان ملکان دا به ټول اوس بیا پرېوځي فاتحې به مدرني جنازې به مدرني مطلب دا چې چېرته دوک رسېږي یا ته به دو رسېدلي خوښي چې به مو ولاړي دا صرف او صرف تاسې نه به 2023 چې ووټ سیلونه یو مداریتوب سره کوي حالانکې بیا 15 کاله په پېښور چې ملاقات ته نسې کوای قسم ده چې په داسې
په داسې ووټ خو به زه توکم چې زه د غریب سړي ته خالي ملاقات نسه ورکوای بیا د ووټ ته ورته رایسم چې زه خو تا ډېر تکړه خان یم فیصله د غریبو تاسې په لاس چې ده داسې قابلو کسانو ته یې ورکو په دې لکې مروت چې قابل ترین کسان ناست دي خو چونکې په هغه باندې چا اعتماد نه وي حالانکې هغه چا زمونده کړي نه هغه سره دولت نه وي دې لپاره خپل دا اوس سیاسي کسانو خپل د سوشل میډیا ګروپان جوړ دي سل کسان 50 کسان چې تاسې بیا موږ پرچار کوو دا جبر ده دا غداري ده دا قوم سره یو غداري ده دا نظام خرابون دي چې دا ګروپان جوړ کړي دي چې ته ما تعریف کوه ما پالش لګوه چې ما خلکو ذهن چې زه ور واچېږم رب دې ولې ویر ده چې ته غریب سړي سره دوکه کوې غداري کوې اتا به دا سوشل میډیا ګروپان څه شی بچ کي